حدیث شریف کې راځي داسې یو خبر را یاد شوه یو څو کسان دي وایي د هغې دعا نه قبلېږي یو څو کسان دي وایي د هغې دعا نه قبلېږي یو هغه سړی چې دی همیشه غیبت کوي څه کوي غیبت کوي پردی سپکې سپورې وایي داسې خبرې کوي په مجالسو کې چې بل پې خفه کېږي د دې سړي دعا نه قبلېږي زموږ دعا به قبوله شي داسې مجلس شته چې په هغې کې غیبت نه وي او تاسو ته پته نشته د داسې خلکو دعا نه قبلېږي دریم قوم چې د هغې دعا نه قبلېږي هغه چې د هغې ښځې بهر روزي د کور نه فیشن کوي بهر روزي الذین یلبسون نساءهم الخلخال هغه خلک چې هغې خپل زنانو ته ساچي انکلیټ ورته وایي او بریسلیټ ورته وایي لاس ته چې خپو ته چې شړنګ شړنګ چې کوي دا چې کم سړي خپلو ښځو ته اچوي او بیا بهر روزي کور کې دننه نه کور کې دننه پرفیوم ولې جایز دی کور کې دننه بریسلیټ هم اچولی شي انکلیټ هم اچولی شي دا ټول څیزونه اچولی شي په هغه خلک چې هغې خپلې ښځې بهر راوباسي او په فیشن کې راوباسي د دغې قوم دعا چېرته هم نه قبلېږي او د هغې قوم دعا نه قبلېږي کوم قوم چې د یو بل سره حسد کوي څه کوي یو بل سره حسد کوي داسې قوم دعا نه قبلېږي په ارام کښېنئ دعاګانې مواګانې نه قبلېږي الله قبلېږي چې کله دا درې خبرې مونږ ځان نه وباسو ښه نو هغه چې په لار روانې ښځه به په لار روانې هغه پرفیوم یې لګولی چې د چا پلار به داسې پرفیوم لګوي بلکې په یونیورسټۍ کې کله ناکله داسې کوي که نه په یونیورسټۍ کې چې په پرس کې ورسره وړوکې شانتې پرفیوم یې ساتلي زر راوباسي زر زر ځان ته وکړي چې په لاره څوک را رواني بس هغه بوی مخصوص کړي کاپره سپری لګولې ده نبي علیه صلات وسلام وفرمیل ابو داود شریف کې روایت دی کومه زنانه چې د کور نه بهر وځي او دې پرفیوم ولګو عطر یې ولګول خوشبو یې ولګوله دا غټه زناکاره ده څه ده غټه زناکاره ده نبي علیه ابو داود کې روایت دی څه ډایجسټ ته نه ویم نه د مشرق اخبار ویم نه ته پاکستاني سیاست چیړم د داسې قوم دعاګانې نه قبلېږي